بعضې خلک دا اعتراض کوي که نه علماو د دین دپاره څه وکړو دغه شانتې مدارسو د دین دپاره څه وکړو مدارس او علما چې د دین دپاره کمکار کوي هغه ستا په تصور کې هم نه راځي زه د تعلیم نه خلاف نه یم ته ښه ډاکټر جوړ شه ښه انجینیر جوړ شه دا ټولې ډګریانې داسې په یو ځای باندې کېده او پړی ترې نه جوړه که دا ټولې در سره منم خو د قرآن نه رستو ښه ډاکټر جوړ شه خو د ډاکټرۍ سره د قرآن تعلیم حاصل کا ښه انجینیر جوړ شه خو د انجینیرۍ سره د قرآن تعلیم حاصل کا ښه ټیچر جوړ شه خو د هغې سره سره د قرآن تعلیم زده کا د قرآن په احکاماتو باندې ځان پویه کا الله رب العزت دې دنیا ته د یو مقصد دپاره رالیږلی هغه مقصد د ځان نه مه هېروه نو چې ته کله هغه مقصد کوي الله رب العزت په در باندې رحم کوي الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان او پیریان دا ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره د خپل معرفت لپاره مې پیدا کړي دي نو انسان الله رب العزت عبث نه پیدا کړي الله رب العزت درله یو مقام درکړی دی الله رب العزت د یو مقصد دپاره دنیا ته رالیږلی هغه مقصد حاصل کا هغې مقصد باندې راشه ځان چې دی نو د الله د احکاماتو نه لرې کومو ځان د نبی علیه السلام د سنتو نه لرې کومو ځان د جماعت نه او د دعوت تبلیغ نه لرې کومو دا چې دی نو زمونږ د دین اهمې شعبې دي په دې کې چې دی نو کار کول پکار دي او چې کوم انسان د دې نه بار کېږي نو د باندې به شیطان حمله کوي لکه داسې د بیزو یو کنډک دی او روان دی نو کله چې دا ټولې بیزې او ګډې په یو ځای باندې روانې وي او دوی د یو بل نه جدا کېږي نو په ده باندې شر مخ او منظرې حمله نشي کولی تر څو پورې چې د دې کنډک نه یو بیزه جدا شوي نه تر څو پورې چې د دې کنډک نه یو ګډه یو اوسی جدا شوي نه هغې پورې په دې باندې منظرې حمله نشي کولی خو چې کله د کنډک نه جدا کړي نو د هغې نه وروستو بیا حمله کوي نو دقه شانتې ځان د قرآن نه مه لرې کوئ ځان د نبي علیه السلام د احادیثو مبارکو نه مه لرې کوئ ځان د دین او د اسلام نه مه لرې کوئ ځان چې دی نو د دعوت تبلیغ نه مه لرې کوئ که نه بیا به شیطان چې دی نو هغه زمونږ او ستاسو زمری د حمله به راباندې کوي نو دا هر څه چې کېږي نو دا د انسان د اعمالو د وجې نه بیا کېږي چې انسان کله اعمال ښکلي کوي د ده به نیکې طرف ته مخه کېږي او کله چې انسان اعمال ښکلي نه کوي بیا د دې انسان نیکې طرف ته نه مخه کېږي دی بیا چې دی نو ساته ساته په ګناه کې مبتلا کېږي نو عزتمندو د قرآن د دې ډېره اوچته مرتبه ده نو په قرآن کې 4 حروف دي قاف را الف نون د قاف مطلب دی قربت الهی کم انسان چې د الله رب العزت دا کلام وایي د الله په کلام باندې ځان پویه کوي د دې په معنا او په مقصد باندې او په مراد باندې ځان پویه کوي او د دې تلاوت کوي دې انسان ته د الله رب العزت قربت نصیب کیږي دا انسان الله رب العزت ته نږدې کیږي نو د هغې قربت ته وجې نه بیا چې کله انسان الله ته نږدې شي نو الله رب العزت په دې انسان باندې رحم وکړي بیا دویم نمبر ټکی په هغې کې دی را د را مطلب دی رحمت الهی چې کله په یو مجلس کې د قرآن تلاوت کیږي په یو مجلس کې قرآن ویلی کیږي په یو مجلس کې د قرآن معنا او تفصیل کیږي نو په دې مجلس باندې د الله رب العزت د طرفه رحمتونه راوریږي او دریم نمبر ټکی په هغې کې دی الف د الف مطلب دی الفت الهی کله چې یو مجلس کې
یا یو انسان د الله کلام تلاوت کوي د دې مجلس سره او د دې انسان سره د الله رب العزت ډیر محبتي او دې انسان ته الله رب العزت خپل محبت نصیب کوي او بیا پکې اخرې ټکی دی نون نو د نون مطلب دی نور الهی کم مجلس کې د قرآن تلاوت کیږي قرآن ویلې کیږي الله تبارک و تعالی په دغه مجلس باندې رحمتونه راوړي او د دې قرآن په مثل باندې په دنیا کې بل کتاب نشته په دې باندې خلق باقاعده خپل هغه سوچ او فکر استعمال کړی دی خو هغوی چې دی نو داسې کلام او نه د دې کلام په شانتي یو آیات چې دی نو دی پیش کړی دی داسې په دنیا کې د سره شوي نه دي چرته او نه به وشي